چې کوم د ناموس رسالت تحفظ د پاره چې کوم قانون الحمدلله پاکستان کې جوړ دی او د هغې دپاره زمونږ اسلافو زمونږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او د سینو باندې ګولۍ خوړلي دي او د جیل تکلیفونه یې تیر کړي دي د واورو په بلاکونو باندې هغې د ورځو چې کوم دی هغه لټو کړي دي او هغې له تکلیفونه او اذیتونه ورکړي دي مګر هغې د اسلام بچو د حضور د دین دپاره دا هر څه برداشت کړي دي الحمدلله یو قانون مونږ او تاسو مخې ته راغلی دی موجود دی په دې وطن کې چې هغې ته د 295C قانون وایي اگرچې جوړ شوی دی خو مغرب بیا هم دا کوشش کړی دی چې دا قانون هغې مکمل چې کوم دی کلادم کړی دی غیر مؤثر کړی دی یعنې د دې تحت تر اوسه پورې چاته سزا نه ده ملو شوې ده مرګ چې هغه چې کوم دی د هغه نه سر قلم شوي وي هغه پانسي شوي وي خو بیا هم یو قانون موجود دی خو د یو قانون چې موجود دی او سره ده دی چې غیر مؤثر هم دی هغه مغرب را لګي او بار بار د دې د ختمولو کوشش کوي بار بار او دا تاسو ته چې کوم دی مخې ته ده چې څو پیرې داسې شوي دي یو عاشق صادق راپاسېده ممتاز قادر رحمت الله تعالی علیه او هغه په دغې پی په دور کې چې کله د پیپل پارټۍ دور و په دغه وخت کې د دې قانون خلاف ډېر مضبوط اوازونه اوچت شوي نو په دغې کې الله کریم جل جلاله د عاشق له چې کوم دی څه ورکړه دله موقع ورکړه او دا انتخاب و د الله چې چاله ورکي دی راپاسېده او هغه سلمان تاثیر ملعونې چې کوم دی اوویش ګولۍ د هغه په سینه کې پیوست کړې او خپل ځان یې د حضور علیه السلام په فدایانو کې ولیکه د امت مسلمه سترګې د حضور په جناب کې اوچتې کړې نو د هغې ګولو دومره تړتړاهټ و چې تر کلونو پورې هغه زبانونه بیا خاموش شو روزانه به چې چا د اسمبلی په فلور باندې د دې قانون خلاف خبرې کولې هغې هم خاموشې شوې چې یاره لوبه خطرناکه شوه دا سر عزتمندو جواب دی خو بیا هم عزتمندو رو هغې بیا کوششونه کوي چې د دې قانون د ختمولو کوشش وکړي نوې چې کم دی پرون نابله ورځ 2 ورځې مخکې چې کوم سابقه ذلیل حکومت و د هغې چې کوم د انساني حقوقو وزیره وه چې د هغې نوم د شیرین مزاري د پاکستان تحریک انصاف هغې چې کوم دی اقوام متحده ته خط لیکلی دی او په هغې کې هغه اقوام متحده ته په خط کې ورته لیکلی دي چې پاکستان کې د 295C کوم قانون چې دی نو د دې غلط استعمال کیږي دا د خپلو سیاسي بدلو دپاره استعمالیږي او دوی زموږ نه سیاسي بدله د دې قانون په اړ کې اخلي عزتمندو زه هغې خبرې له نه ځمه چې ستاسو خلاف دا قانون څنګه استعمالیږي او تا خط چې کوم دی لیکلی دی یو جنرل خبره کومه چې د ملک دننه اندرونی معاملاتو کې اقوام متحده ته یا بل چاته د ملکی قوانینو په حق کې خط لیکل او د خپل ملک خلاف چې کوم دی هغې له دعوت ورکول دا د یو ملک او د یو قوم سره غداري ده پوهېږئ دې باندې دا څه ده دا غداري ده او بیا یو دومره هم قانون چې د هغې دپاره مسلمانانو وینې تویې شوي دي مسلمانانو ځانونه قربان کړي دي او د هغې نه حساس ترین قانون بل نشته د هغې چې کوم دی یو غلط تاثر ورکول دا د حضور د در سره هم غداري ده صرف د آئین او د پاکستان د قانون سره نه دا د الله او د هغه د رسول او د اسلام سره هم غداري ده په دې وطن کې ما ته وښایه دا خبره ډېره اهمه ده او ستاسو ټولو توجه غواړم په دې وطن کې د کم قانون نه وایلیشن نه کیږي آیا د قتل چې کم قانون دی د هغې نه وایلیشن نه کیږي دا قاتلان کولو تڼۍ نه ګرځي دا په خلکو باندې جعلي مقدمې نه جوړیږي که نه جوړیږي د ټولو نه زیاتې جعلي مقدمې د قتل چې جوړې شوي دي هغه هم د سابقه دور حکومت کې جوړې شوي دي په ایمان ووایه زه 3 مړي کولی شمه کړي مې دي چېرته مونږ خو چېرته چرچڼ هم نه ده وجلې په مونږ باندې چې کم دی د قتل مقدمات دي او په کم ټایم کې دي چې کوم ټایم کې مونږ دې سره مذاکراتو ته ناستو زمونږ امیر محترم په جیل کې دننه پروت دی د دې په ریکارډ کې په جیل کې دننه دی او د جیل د دننه نه د بهر واقعات کیږي او د بهر د واقعاتو په 98 مقدمات جوړ کړي دي د انسداد دهشتګردۍ مقدمات جوړ کړي دي زمونږ بابا جی رحمت الله تعالی علیه باندې اوس هم مقدمات قائمیږي اوس هم نوی مقدمات قائمیږي 1400 نه زیات مقدمات هغه مرد کلندر د دې ټولو لست د ځان سره له حد وړلی دی 1400 مقدمات ناجایز دې کې اکثریت سابقه حکومت کړي دي
او نوې چې کوم د هغې مبارکو بچې په جیل کې دننه و هغه جیل کې دننه دي دوی بهر اټن مې مقدمات جوړ کړي دي نو بیا خو په کار دا ده چې د دې په حوالې سره هم خط ولیکلی شي چې دا د ATC د دهشتګردۍ مقدمات هم غلط جوړیږي زمونږ د تحریک د زرګونو کارکنانو خلاف غلط مقدمات جوړ شوي دي نو د دې انساني حقوقو وزیر ته هغه وخت دا خیال رانغی چې مونږ دا عمل ته پیش کړو او بیا چې کوم دی په دې باندې په غیر قانوني طور باندې په دې باندې ګولۍ ورولې شوي دي د دې وینې په روډونو باندې توی شوي دي دې ته دا خیال رانغی چې اقوام متحده ته ووایم چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزی دومره ولې کیږي د تحریک لبیک عالمان په جیلونو کې شهیدان شوي دي بیا هم دا خیال رانغی هغې چې کوم دی اوس هم زمونږ 19 اسیران چې دي بالکل بلا وجه هغه یو کال نه په جیل کې پراته دي خو بیا هم دې ته دا خیال رانغی او دا هم د دې کارستانۍ دي او چې د ناموس رسالت قانون چې زه ووایم چې په مدینه منوره کې زه دا نه وایم چې دا چا باندې اوازونه کړي دا غله نه و هغه د ټولو نه غټ غله دي زمونږ ورسره په زړه کې د الله او رسول په کرم باندې په یو تصور کې چې کوم دی معمولي دومره هم ورسره چې کوم دی څه همدردي په زړه کې نشته نه موجوده حکومت سره نه سابقه حکومت سره او دا د دې وجې نه دې کې خپل ذاتي اغراض نشته الحمدلله دا د هغې مرد کلندر برکت دی چې دا صرف د الله او د هغه د رسول په خاطره صرف د هغې د خاطره نشته ورسره زمونږ نه سابقه سره شته نه موجوده سره شته زه دا نه وایم چې غله نه زه دا نه وایم چې ډاکوان نه زه دا نه وایم چې د دین دشمنان نه زه دا نه وایم چې هغې چې هر څنګه دا خو دواړه د یو بل نه زیات دي پوهېږئ پې خو چې د مدینه منوره کې زما د محبوب په وړاندې په هغې ښکلې او ښایسته فضا کې چې چېرته په تیزه باندې ساه اخیستل هم بې ادبي ده چېرته د نیکۍ عمل هم په تیزه باندې بې ادبي ده په هغې مبارکه ځمکه کې د چور چور چغې وهل چې دا د حضور علیه السلام او د مدینې منورې او د مسجد نبوي په توهین کې نه راځي نور به څه راځي زه دا نه یادوم موجوده حکومت بالکل صحیح ده دا به ومنې چې دوی خپل سیاسي اغراضو دپاره دا قانون استعمالوي دواړو طرفو ته بدبخته دي دواړو طرفو ته مګر دا خو همیشه تاسو چې کوم دی دا قانون غیر مؤثر ساتلی دی دا مو چې کوم دی غیر مؤثر ساتلی دی په دې کې خو تاسو د سره د قانون باندې د عمل کولو کوشش نه دی کړی نو لہذا مغرب ته خط لیږل د دې قانون دپاره او د دې د ختمولو دپاره زه خو دواړه په دې کې چې کوم دی څه ګڼم زه په دې کې دواړه مجرمان ګڼم یو هغه مجرم ګڼم چې چا د حضور د ذات دپاره نه د خپل ځان دپاره دا قانون استعمال کو او یو هغه مجرم ګڼم چې چا د دې قانون د ختمولو دپاره اقوام متحده ته خط ولیکه خو یاد ساتئ عزتمندو نن د دې سټیج نه د تحریک لبیک د یو ذمہدار په حیثیت باندې دواړو ته او د دې شاته چې کوم خلک دي هغې ته چې کوم دی د دې خبرې وضاحت او واضح پیغام ورکوم چې یاد ساتئ چې تر څو پورې لبیک والا ژوندي وي چې تر څو پورې د لبیک د حضور د غلامانو په دې وجود کې ساه وي انشاءالله مونږ به د خپل وجود د دې اخري ساه پورې د حضور د عزت او د ناموس په دې قانون باندې پهرداري ورکوو انشاءالله یاد وساتئ چې دا محض په یو جماعت کې د زراتو سوو کسانو په وړاندې یو د سوشل میډیا کلپ نه دی تاسو ته پته ده د لبیک د تاریخ درته پته ده او د لبیک تاریخ مو کتلی دی او که نه مو یې کتلی نو لږ میدان د فیض آباد په هغې باندې ګواه دی لږ وګورئ که نه مو وي کتلی که نه مو وي رحمت للعالمین صحن د هغې په وینو باندې ګواه دی که نه مو وي کتلی نو د سادوګي او د وزیر آباد ځمکه په هغې باندې ګواه ده چې مونږ هر یو شي کې کمپرومایز کولی شو سر ټیټولی شو او گزاره کولی شو خو چې د حضور د عزت او د ناموس خبره راشي نو یاد ساتئ عزتمندو دلته بیا هر یو حکمت هم سر خوري هر یو خبر هم سر خوري دلته مخامخ صرف د مدینې منورې جانان مبارک دی انشاءالله چې لبیک په هر صورت کې په هر حالت کې د دغه قانون د تحفظ دپاره میدان کې دي او دا حساب کتاب د اغیارو نه مغستی شي او دا حساب کتاب د خپلو نه مغستی شي پوهېږئ پې صرف هغې سره حساب کتاب نشي کولی دا حساب کتاب چې کوم دی د خپلو سره هم کولی شي د پردو سره هم کولی شي لہذا ډېر سوچ سمجھ سره
چې کلم داسې خبره راځي اول دا سوچ کوئ چې پاکستان د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی او انشاءالله د حضور د عزت او د ناموس جنډه به په دې باندې بلند ولاړی که خیر په یو صورت کې موږ په دې باندې کمپرومایز نشو کولی چې کلم داسې خبره وه تاسو انشاءالله د هغې دپاره تیار اوسېږئ او انشاءالله ضرورت د لاسونو چتولو نشته موږ به انشاءالله د خپل خون د خپل وینې د آخري ساس کې پورې انشاءالله د حضور د دین دپاره میدان کې ولاړ یو او د خپل امیر محترم د خپل امیر عظیمت قائد محترم عکس امیر المجاہدین حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ انشاءاللہ د هغه د یوې اشارې منتظر یو او د هغې امیر په اطاعت کې د خپل تن من دھن قربانۍ د هغې دپاره تیار یو او بیا د دې عظیم هسته د نیکه مبارک د دغې فیوزاتو په لمن کې چې د مبارک خپل اخیری پیغام ورکړی که په ناموس محمد کوي غیرت مسلمه ستا به ایمان ښکاره شي نن به شي اوچت مسلمه که په تا ګران وي پر اختیار رسول الله عربي مال سر ورکړه چې الله درکړي جنت مسلمه او د دې اسلام د پاره غاښ د پاک حضرت و شهید ډیرو اصحابو پرې موندلې شهادت مسلمه او په دې بې خونده ژوندون ستا باندې د اور پورې شي چې ته ژوندی ګرځې توهین شي د حضرت مسلمه او محمد امین درله خبر درکو چې رستو نشې مخ دې تور مشه په میدان د قیامت مسلمه